زه راغواړم خپل ګران مشر جان بهادر صاحب چې هغه راشي او مختصر خپل اظهار خیال وکړي. جان بهادر صاحب، ډېر ګران مشر جان بهادر صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. موسی علیه السلام په وخت بنی اسرائیل قوم دا شرکسه شو. نو چې کله شرکته شو دا نو موسی علیه السلام کې ډېره قرباني ورکړه، لیکن هغوی خپل هغه خبرې نه جار واخیست. کله چې موسی علیه السلام پریشانه شو نو هغه بددعا وغوښته. ای الله په دې قوم باندې عذاب راولې، زه خو دې پریشانه کړم. موسی علیه السلام د الله یو خوب پیغمبر و. په پیغمبرانو کې به الله رب العزت په موسی علیه السلام باندې ډېر مین و. فوراً د هغه دعا قبوله شوه. چې قبوله شوه موسی علیه السلام بني اسرائیلو پسې لاړ چې په درې قسم باندې خبردار شئ، الله رب العزت زما دعا قبوله کړې ده، په تاسو به عذاب راځي. خبردار شئ، ځان نه مشوره وکئ، عذاب د باندې زه راتلو دی. موسی علیه السلام باندې وحی راغلی، جبرائیل امین راغی چې موسی ستا دعا قبوله شوه، خو په دې قوم ستا د وجې دوه قسم عذاب پرې راولم. یو قسم عذاب دا ورته معقول، لاړ شه دوی ته ووایه چې کوم عذاب خوښوئ، کومه خبره خوښوئ. کله چې موسی علیه السلام لاړ هغوی ته یې دعوت ورکړو، نو بنی اسرائیلو مشرانو وویل چې په موږ کې ځای دی، موږ شرکشه شوي یو. که ای موسی زموږ د تمام قبیلې د تمامې علاقې د بني اسرائیلو د طرف نه دا سوال دی الله رب العزت ته چې په موږ باندې عذاب راولي. نو ای الله چې موږ جمع یو نو په موږ عذاب راولي، الله رب العزت د دې رګ نه نږدې دی او د هغه نه څه شی په نام دی، هغه په هر شي علم دی. د هغې نه باوجود الله رب العزت زه تاسو ته درې وړه عذابونه معاف کړي. موسی علیه السلام عرض وکړو یا الله څنګه معاف شي؟ داسې معاف شي ای موسی چې ما ته دا اتفاق ډېر بې انتهایي خوښ شو. ما ته دا اتفاق چې کوم و که نه د بني اسرائیلو دا ما ته بې انتهایي خوښ شو. نو ما ورته درې واړه عذابونه معاف کړل. یوه خبره، نمبر دویمه خبره دا ده، زما د پلار نوم غلام احمد، زما تره شمشاد سیدا، زما پلار چې کوم فوج کې دیو تله غازي ته. خبره دې پورې را روانه ده لکه که تنګېږئ نو خالي مختصر وایي، خو لکه سړی خبره ویښ نه راونیسي که نه ویرونه انوسي دا پې پوه شي. نو موږ د کانګړۍ پلاټونه اخیستو، دا ډېر زموږ داسې واړه وو. دوی لاړو غازي ته، پېښور ته لاړو. نو پېښور کې کار و، بیا به چې کوم ولیدو غازي. نو هلته چې زما پلار تېرېد هسې د جذباتو پورې، د غیرت پورې، نو هلته یو بوټ لګېدلی. چې بوټ لګېدلی نو چې زما پلار وکړو نو هغه خو د لیکه خوړو، هغه د چې ودرېد نو زما هغه تره ته یې اواز وکړو چې سمدار صاحب نو هغې باید مې دلته راشه. هغه راغی چې دا بوټ وګورم،
بالکل په حق ودرېږي په حق دا څه لیکلي دا لیکلي دي چې په نوم باندې د لزاکي په نوم باندې د لزاکي ادې دا بوټ پړاو کی ادې زما کور ته رانشي نو په دې په درې کاڼي ښځه ته لاړه نو پلار ودرېد او سردار صاحب زه خو حکم نشم کولی رب داسې کور و دا بوټ چا لیکلی دی زمونږ سیټ لیکلی دی سیټ کور دی نو زامن یې کور دي راځه ګیټ وکولم کسانو کې دي له ډوډۍ شربت هغوی مونږ هېڅ نه کوو مونږ ضروري کار دی انتهایي ضروري کار دی خو چې دا بوټ مې ولید نو د خپل طلاقو د وجې دننه راغلم نو داسې لکه جذبات غیرت شته دي خپله باندې کته موچي هوټل کې ناست وم داسې عمر کې وم لکه تاسو به هم په هغه وخت کې رکشې چلوئ موچي هوټل کې نو زه عمر کې داسې وم لکه دا وراره چې دا جمشید واخلي جمشید عمر کې وم اکسرې به مې چلاو نو یو ملا دی د ډوګا زمونږ یو ورور ځان ته ګپ نه دي همونږ شپږ اته تنه انډیوالان دي ډوډۍ مونږ داسې کړو د هغه ناستې پورې نو هغه دغه ته وایي مونږ ورور ته چې پلاني نوم رانه شعر چې پلاني تاسو ته د رزق کوم چې کمرې کوي د ما لاس راواخلي لاس مې راواخلي مې راردي د دې ما پې د لاس ته کېښودو ما ته پته ده تاسو به لارونه یئ لا به کلیواله یئ زمونږ تاسو نه خو انسان دی شیطان حرکت دی که داسې د خولې نه د یو خبره وخېږي نور هېڅ نه شو کولی خو لږ غوندې خفګان به پیدا شي هغه ویې تره زه معذرت کوم دوه خبرې نمبر درېیمه خبره دا ده لکه زمونږ د مشرانو په سوچ فکر کې زمونږ لکه دا زامنه دا ورورونه د دوی په سوچ فکر کې لکه د شپې ورځې داسې فرق دی چې دا اوسنی دوا دی زمونږ هغه مخکینی دوا دی نو الحمدلله مونږ تاسو چې یو که نه زمونږ د الوا د ورورونو دور چې کوم دی نو دا په غیرتمند دی زمونږ نه زیات تاسو سره د الله رب العزت په دې دنیا هم اجر درکړي او په هغه دنیا کې هم اجر درکړي چې اتفاق الله رب العزت خوښ کړی دی نو انشاءالله تعالی زمونږ مطابق د مشرانو ورځ ښه ورځ ده زه د شپې ومازر یم باقي دا زما ورورونه دا زما زوی دی دی به دغه درکړي چې څه قسم خدمت پېښ شه زما لایق ده ته په دغه باندې خبره وکړئ د ټیچ موبایل باندې زه به پې ستاسو سره خبرې وکړم همون سره په دا ساده موبایل دي که نه په دې ښه نه کېږي که نه باقي چې کوم ده نو الله رب العزت دې تاسو عزتمن کړي الله دې تاسو دا په دنیا په آخر دواړه په کار کړي زمونږ د مابرې د وروڼو او د ورورونو سره زمانه ورواخلې سره زمونږ د ناسو پورې مونږ هر وخت تاسو ته السلام علیکم